مجوسي دربار ته لاړه چې کله مجوسي نه تپوس وکړو چې دا زنانه داسې راوستې ده هغوی او دغه زنانه زما په کفالت کې ده د هغې خرچې زه ذمهوار یم وایي دې مسلمان ورته وویل چې زه به تا له 300 روپۍ د هغه وخت درکړم چې کروڑونه روپۍ وي او ته دا زنانه زما کفالت له راکړه مجوسي ورته ویل چې نه دی مسلمان ډېر منت زاري وکړه خو دغه مجوسي ورنه کړه مجوسي ورته ویل چې ته ولې راغلی مجوسي ورته ویل چې ته په کوم خیال راغلی هغه وخت ستړی دی کله چې تا د موقع الله رب العزت درکړې وه هغه موقع تا ضایع کړله اوس چې کله تا په خپلو سترګو باندې د دې تعلیم د دې سید خاندان هغه انعامات ولیدی اوس رالي چې دا سید خاندان ما راکا چې د دې زه کفالت وکړم وایي صاحب کوم خوب چې تا لیدلی دی هغه خوب ما هم لیدلی دی الله رب العزت که مسلمان کړی ما ځکه چې کله ما خوب ولیدلو وایي ته هم ولاړو زه هم ولاړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تا نه تپوس وکړو تا ورته ویل زه د ایمان والی یم نبي کریم صلی الله علیه وسلم تا نه پوښتنه وکړه چې په ایمان باندې خپل ثبوت پیش کړه تا ثبوت پیش نه کړو وایي چې کله ما ته مخاطب شو نو ما ته ویل چې تا زما د خاندان زما د سید خاندان حفاظت وکړو د هغې کفالت ذمه دې واخېسته او هغه محل یې ماله راکړو چې کله زه راپاڅېدم فورا مې کلمې وویلې مسلمان عزیزانو محترمو د لیدلو او د نالیدلو دې کې ډېر زیات ځمکې اسمان فرق دی د دې طلبه کرامو د انعاماتو هغه حس هغه بشارتونه موږ لا نه دي محسوس کړي لیکن کله چې محمود غزنوي د یو طالب علم خدمت وکړو فقط خدمت او دته اشکالو چې زه د خپل پلار زوی یم که نه آیا زه به زما اخري خاتمه په ایمان وشي که په ایمان به ونه شي خو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وارث طالب علم خدمت یې وکړو د دغې خدمت په وجه باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د خوب کې راغلی او د ده په ذهن کې چې کوم اشکالات کوم سوالونه چې آیا زه د خپل پلار زوی یم که نه یم د هغې جواب یې ورکړو دویم چې آیا دا طلبه کرام د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورثه دي او که نه دي د هغې جواب یې ورکړو او دریم چې آیا زما خاتمه په ایمان وشي که په ایمان به ونه شي د هغې جواب یې ورکړو په دې درېو ټکو کې چې د سپوږدین ضیا الله دې ستا خاتمه په ایمان سره کړي دا زما د وارث خدمت وکړو عزیزانو محترمو دا طلبه کرام نن چې زموږ مخې ته ناست دي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورثه دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روحاني او دغه شان د علم او د تقوا د اخلاص ورثه دي عزیزانو محترمو که د دې موږ خدمت وکړو دوی له موږ په خپل زړه کې ځای ورکړو دوی له موږ په خپل مال کې ځای ورکړو دوی له موږ په خپل تعداد کې ځای ورکړو نو په الله مې قسم وي چې الله رب العزت به تاسو له د محمود غزنوي او تاسو له دغه سید خاندان خدمت کولو بدله په دې دنیا هم درکړي او په آخرت کې هم درکړي لیکن کاش چې موږ ته ښکاري نه په نظر باندې هارون رشید باچا قسم دغه شان مجبوره ده عزیزانو محترمو مثالونه زموږ وړاندې دي چا چې د دې طلبه کرامو خدمت کړی دی الله رب العزت له د دې بشارت په دنیا کې ورکړی په آخرت کې ورکړی نو موږ به د دې طلبه کرامو خدمت کوو که نه کوو موږ به معلوم کوو جانب یې کوو خپل اولاد به هم طالبان جوړو خپل اولاد به د محمد رسول ورکوو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دین په عالم اسلام کې خور کړي په عالم دنیا کې خور کړي د دنیا ګوټ ګوټ ته د تبلیغ په ذریعه باندې د خپل بیان په ذریعه باندې د خپل میډیا په ذریعه باندې د دین اشاعت وکړي د دې خدمت به کوو که نه کوو د طلبه کرامو چې کوم ضرورت دی هغه پوره کوو که پوره کوو نه الله رب العزت دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ